صلی علی رسوله الکریم. اما بعد مسلمانانو په مدینه منوره باندې یو پیره ډېر قات راغلی. عثمان رضی الله عنه یو قافله در روانه ده، ډېره مالداره قافله ده، راورسېده مدینې منورې ته. ټول تاجران رال، عثمان رضی الله تعالی عنه ته کېناستل. عثمان وایي بیه کوه چې سیز د نالو. عثمان رضی الله عنه ته وایي کوئ، وایي د 10 روپو سیز به مونږ په 12 سالو. عثمان سے بتوئی لږ سیوا شي کم دی، خرچه پې ډېره راغلی، په 14 روپۍ سیوا شي، نورم په 15 روپۍ بالو، او نورم سیوا شي، او مونږ له نوره واره نه کوي، بس دغې پورې مونږ له ګټه کوي. عثمان رضی الله تعالی عنه ته فرمایي وایي ستاسو نه یو بل تاجر سره ما تجارت کړی دی او هغه ما نه 1 روپۍ په 10 ګنا سیوا آلی، یعنی د 1 روپۍ سیز به ماله په 10 ګنا آلی، 10 روپۍ ګټه به ماله راکوي. تاجران یو بل ته داسې ګوري، کم دی تاجر، هغه څوک دی؟ د مدینې منورې خو ټول تاجران دا ستا مخې ته ناست دي، تا چاله ورکړی دی او چا سره دې بیه کړی، موږ ته وښایه څوک دی، موږ یې نه پېژنو. هغه وایي ما وایي د رب سره بیه کړې ده، او رب وایي چا چې 1 روپۍ خرچ کړی زه به وله 10 ورکوم، اجر عظیم به وله ورکوم. ای د مدینې منورې تاجرانو ټول ګواه شئ، دا څومره مال چې زما دی دا ټول ما د مدینې منورې په خلکو باندې صدقه کو، هغوی له مې بس ورکو خیراتي د الله په نامه. ابن عباس رضی الله عنه خوب ویني، نبی علیه الصلاة والسلام په زبردست ګوړه اس باندې ناست دی، زبردست سواری ده او ښایسته کپړې اچولي دي او روان دی، ډېر په تیزۍ روان دی. عثمان رضی الله تعالی عنه چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه د هغه اس مهار داسې ونیول او د الله رسوله ډېر خوشحاله او ډېر په تیزۍ سره روان د الله رسوله چرته ځي ما ته خو هم لږ ووایه. نبی علیه صلات وسلام ورته فرمایي عباسه وی روان یم جنت ته، د الله رسوله ولې؟ وی نن چې کوم عثمان رضی الله تعالی عنه صدقه کړې د الله په لار کې، د الله په لار کې خیرات ورکړی، نن وی په جنت کې الله خپل دسترخوان لګولی او ټول پیغمبران یې راغونډ کړي دي ساره زما، او وی د عثمان نکاح الله جل شانه د حورو سره کوي، نو الله جل شانه ولیمه مقرر کړې ده او ټول پیغمبران یې ترې راغوښتي د عثمان رضی الله عنه د نکاح په خوشحالۍ کې، خو هلته روان یم. الله اکبر. هغه مال ډېر بختور دی چې د رب د مخلوق نه تاو شي، ګیر چاپېره د مدارسو نه تاو شي، د جوماتونو نه تاو شي. هغه مال ګوره نقصان والا دی چې وخوره وڅکه او بس خبره ختمه. یو ورځ یو غریب نبی علیه صلات وسلام نه رالی، د الله رسوله محتاج یم، وایي ماله سره راکه. عثمان رضی الله عنه پسې ولېږه ولاړ شه. چې کله رالی ور چې وټکو نو بس جګړه یې واورېدله په غوږونو باندې. عثمان رضی الله عنه د خپلې بیبي سره نښتی دی، په څه خبره جي؟ وایي تا بېګا په دې ډیوه کې چې دا کومه نچه راغلې ده، وایي دا تا غټه لګولې ده او وی ډیوه دې تیزه کړې وه، ولې؟ وی بیګا به تیل ډیر سیزلی. دې سړی بار ولاړ دی و چې داسې چاله نبی علیه السلام نبی علیه السلام راولېږلم، هغه د خپلې بیبي سره په یوه باتۍ باندې جګړې کوي، دی به ماله سره کي. نو عثمان رضی الله تعالی عنه ورته راووتو او وی ورته وی ولې جناب، وی دغه شان زه نبی علیه السلام رالیږلی ما، خو ما ته خو خپل جواب میلاو شو. ولې؟ بس وی نبی علیہ السلام ما ته فرمایلی چې لاړ شه دی به دله څه درکي. هغه جي د خپلې ښځې سره په یوې باتۍ باندې جګړې کې ماله به څه راکړي او ته ودرېږه. دنده ننوت او یوه تیلې راویسته، 3000 درهم پکې 3000. هغې وله داسې ورکړه وایي دا واله. هغه ورته وایي دا خو زما د نسو د کړوسوم کار کوي، خو دا راته ووایه چې د خپلې بیبي سره په باتۍ نښتی وي او ماله د 3000 دینار راکړه، دا ولې؟ هغه ورته وایي د باتۍ معامله زما د ذات سره ده، زه به الله له جواب ورکوم.
او دا کمې چې مې تاله درکړې که نه د دې به زه د رب سره حساب یو قسم لکومه دا خو ما تاله نه درکړي ځه دا زما سودا د بل چا سره ده هغه به ما له راکوي ما په تا باندې احسان نه دی کړی ګورې اوس حسن حسین رضی الله تعالی عنہ بیمار شو نبی علیہ السلام خپل لور ته وایي بچیه وایي نظر ومنه د 3 روزو صحیح ده نظر ومنو ښه شو 3 روزې نیسي یوه روژه ونیوله کور کې څه نشته علي رضی الله تعالی کور ته رالی څه شته نشته لاړی شمعون یو یهودي و هغه سره یې کار مار وکړو بس لږ وړی وله ورکړل د وربشو او رالی او په کور کې روټۍ موټۍ ته لږې سازې کړې یو روټۍ 2-3 تی ووتې ماښام شو روژه ماتې ته کېناستل ټک 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 څوک یې غریب یم جي مسکین یم د الله په نامه سه راکړئ یو بل ته ګوري داسې ټولې روټۍ راواخېستې ایستې وله ورکړې په کجورو باندې روژه ماته کړه پښمني کې به څه و دویمه روژه ونیوله بیا علي رتا هو کار مار لګو کو لګه وربشه ورته میلاو شوې یو 2-3 روټۍ تې سازې کړې ما کله چې کېناستل پښمني روژه ماتې ته ټک 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 څوک یې قیدي مجي په دغه ورځ د بدر قیدیان آزاد شو د الله په نامه سره راکړي هغه ټولې وله ورکړل بیا جي لږه باندې روژه ماته شوه کجوره باندې بیا یې 3مه روژه ونیوله 3 روژې ونیولې بیا ماښام شو کېناستل روټۍ ته ټک 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 څوک یې غریب یم جي هېڅ راسره نشته د الله په نامه سره کې مسکین یم فقیر یم یو بل ته علي رضی الله تعالی عنہ فاطمه ته یو بل ته وګوري هغه روټۍ وله ټولې بیا ورکړه 3 ورځې مسلسل فاقې فاطمه په کټ باندې وارتوله دا واقع چې وشوه په سبا له نبي علیه الصلاة والسلام علي ته فرمایي علي راشه علي بیګم ویسا عمل کړی دی الله جل شانه ستاسو صفات قرآن کې ذکر کړي علما فرمایي باقاعده یو رکوع د فاطمه رضی الله تعالی عنها او د علي باره کې ذکر کړی شو مقصد یې دا دی چې خېټه مړول دغه ځناورم کوي او دوی خپل نفس له ترجیح په بل چا ورکوي نو بهر کې به رب به وایي ګوره تږی شوی وم او ویبه مې جنه غوښتې دي نه دي راکړي قیامت کې ربه ته تږی کېږي ته خو خالق یې ته خو مونږ له راکې ولې زما بنده تږی شوی نو تا ته ولاړو محتاج و تا وله ورکړي دي که ورکړی دی ویل ته به دې زه مونتلی وې وږی شوی وم ما له د روټۍ نه ده راکړې الله ته چېرته وږی کېږي ولې زما هغه پلانې بنده وږی شوی نو او تا نه روټۍ غوښتې وه تا نه لږې پیسې غوښتې وې تا ته لږ ګیر شوی و لږه مسله وه هلته کو چې د هغه حاجت پوره کړی وی زه به یې دلته مونتلی وی آخري خبره کومه مخلوق چې درته ودرېږي او څه د نو غواړي ګوره د الله ټولې خزانې ستا مخې له رالې ګورې حاجت یې پوره کړه ګورې هر خپل وس مطابق ښه زما 1 روپۍ وس کېږي زه به 1 روپۍ ورکوم زما په لکونو کېږي زه به لکونو هر یو په خپل وس ملامت دی صحیح دی انشاءالله دا ویډیو څومره ملګري ګوري ماشاءالله ډیر شیئرنګ کم سے کم 47-48 هزار کسان شیئر کوي او 1 ملین ته ویډیوګان رسي دا ستاسو مینه محبت ته او تاسو وجي په لالچ باندې شیئر کوئ نه کنه د الله رضا د پاره به د چا زندگی بدل شي دوی خبره نه نو ستاسو به کې پوره صحیح دی ان شاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین